زما رضوي دا یو اپریشن دی چې دا هم وشي ډاکټران وی کو دا هم ونشون بس د راسرمن په واپس خراب شي واپس په هغه زوړ خط لراشي زما خو ورته پټې وسم نه کیږي. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بېوسه بېکسه بېڅوکه خلکو سره تعاون کوي چې وس یې نه وي تاسو ته وړاندې کوي د زکاتونو او د صدقاتو میاشت ده او ډېره زبرګه میاشت روانه ده. علب خان شیرپو فاونډیشن به خپل کوشش کوي او رجسټر اداره ده چې په دغه رمضان المبارک کې د دغه بېوسه بېڅوکه خلکو سره د غوړو چو چینو په مد کې امداد وکړي. دې کې به ستاسو تعاون خو هم طلبګار وي. ګرانو کتونکو دا یو ماشوم ډېر خلک به یې پېژني ځکه چې دې د 2 کالو هغه ټیم کې او نن چې کوم دی نو دا د 6 کالو ته ورسېده. په ده زما د دغه نه چې کوم دی د 14 لکه روپۍ لګېدلي. بیا د یوسف جان عثمانزی ډېره زیاته مننه چې زمونږ نه کله پاتې شو بیا هغه لونډې لپاړې رالي او بس خلکو وی دا چل دی او هغه چل دی. نو ما بیا دغې خورکۍ ته وی چې اوس مخکې لاړ شه ځکه چې د دې ماشوم علاج ډېر زیات ضروري دی. دې ماشوم ته ما په ډبګري ګارډن کې شپې کړې دي په خښته ورته زوده شوی. د داسې یو ټیم و چې د یو سیرنج وینه ده کې نه وه په 14 لیباټرو باندې ګرځېده. اوس ګرانو کتونکو اخیرنی اپریشن دی اخیرنی الحمدلله ډېر ښه شوی دی. دعاګانې مو ورته کوی چې د مور دپاره دغه ماشوم ښه شي. څه به یې اوس په دې موقع دا وایو چې تاسو هم راسره ډېره خپل امداد او خپله مرسته ډېره کړه خپله منډه تړل هم راسره ښه ډېره والېده ولې چې زموږ د وس نه بار وه. ستاسو ټولو زه شکریا ادا کوم د مسافرو د ټولو میندو خپلو یو شان چې ما سره یې دونه منډه تړلو ما سره یې دونه امداد وکړو هغه وکړو بس اوس دې راسره بس اوس لږ دونه امداد وکړي. زما رضوي دا یو اپریشن دی چې دا هم وشي ډاکټران وی کو دا هم ونشون بس د راسرمن په واپس خراب شي واپس په هغه زوړ خط لراشي زما خو ورته پټې وسم نه کیږي. دا غټ اپریشن دی او دا ګران دی ډېر زیات. په دې اپریشن یې 15 لکه روپۍ راځي هغه بل اپریشن باندې 10 لکه راغلی په دې اپریشن باندې د 15 لکه روپۍ راځي. اوس د اوس عمر څومره دی؟ د اوس عمر 8 کاله دی. 8 کاله دی او خوږ شوی د 9 میاشتو خوږ شوی اوس دا 8 کالو دی. د 9 میاشتو زه چې درغلی وم هغه ټیم کې کله هغه ټیم کې دی د 9 میاشتو وه او بس یو کال دی لکه شان زموږ د هغه نه بس خوارې ځانې نه دړدېدو دغه کېدو ورته او بس دغه 2 بچي مې دي بس الله دې راته تېره وکړي بس الله دې راته رازبي وکړي چې کامیاب شي. ده ته هم ډېر زیات زړه خفه دی او ډېر دغه دی بس اوس 8 کالو شو دی د 9 میاشتو دا منډې تړلې پېښور ته ځه راځه پلار یې هم د سابندې بیمار دی. په دې دوران کې ستا ماشومان مړه هم شو زما 15 واړه مړه شو په دې کې بس د ماشوم سره په هسپتالونو په منډو تړلم خپل ځان رانه ایرو بس چې کینم اوس هم کینم ما به وي چې هغه به ورځې چې زما زوی به سکول ته روان شي هغه ورځ به چې زما زوی به سبق له لاړ شي زما زوی اوس هم ودرېږي شي ته ځان ته ګوري مور زما به نور ویښته راشي زما سر به سم شي زوی سم به شي هغه ډېرو سختو نه شکر ووتو د ډېرې زیاتې سختۍ تېرې کړې څه بل شان دی. دله ما د ورځې 4 پټې 5 پټې ما په خپله کړو زړه مې ورته ټینګ کړو په خپله به مې ورله پټې کول چې بس مې ورته نه کېدو. داسې یو ټیم و چې خپلوان هېڅ څوک هم نو یو علب خان شیرپو هغه ټیم درته یادېږي؟ هغه ټیم راته یادېږي چې په علب خان په شیرپو پسې زه 15 ورځې مسلسل ګرځېدلم زما په خپو کې سمې پولې شوې زړه مې چاودلو د رزق درک مې نه لګېدو اخره کې دوی ته به لا خفه کېدم کور کې به لا خفه کېدم بس خاوند مې لکه دیاړې مزدوري کوي یا هغه اکثر کله وي او کله نه بس هغه کور کې به راته ووه. بیا د سره هسپتالونو ته هم تلې؟ هسپتالونو کې خو راسره ستاسو وړه ستړی شي کله یو ځای کې کله بل ځای کې خپل کار هر څه به م پرېښودل او ما سره منډه تړله والېده. ګرانو کتونکو ښکلي بچي دي نو دې ماشوم دپاره چې کوم دی دا وګورئ جي ارې اشر څو څنګه یې سکول ته ځې او ما پېژنې منډې مې د سره والې دي او چې څوک دله پیسې امداد کړي دعا ورته کوې که نه؟ ګرانو کتونکو دې ځای کې یو اپریشن دی په دغه اپریشن څومره خرچه راځي؟ په دې اپریشن ته د 15 لکه روپۍ راځي د ده یو مشینري پرته ده 2 مشینري موږ د ده 10 لکه روپو راغلي دي خو د ده یو مشینري پرته ده او د یو مشینري چې ورته ولګي ده ته میاشتې زیره 20,000 1,000 په هفته کې هفته پس زه دې بوزم د دې خپلې دوايانې هغه روډي هغه پکې وتا شي صفۍ یې ډېر خیال ساته صفۍ یې ډېر زیات خیال ساتو په هغه ورځو کې موږ ډېره کوټې نه بهر نه روباسو. ګرانو کتونکو دا په بلاک باندې د را سر لګېدلو د هغې نه پس داسې یو ټیم ما لیدلو چې د مازغه ښکارېدل هغه ډاکټرانو سره هم د خدای پاک ډېر خو کي دي کې ډاکټرانو هم ډېر کومک کړی دی را سره منډې را سره وښلي دي ایخ په نیغه خو موږ دا نه وایو چې موږ له یو څوک راشي که نه موږ مطلب دا دی چې هغوی
امداد کیږي به دغه زما خوشحالي ده چې دوباره چاته کیمرې ته نه ودرېږي. نو ګرانو کتونکو دوی ډېره زیاته نستي ده، نو ایخ په نیغه چې کوم دی په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ 0317 99 13 421 چې سم د وسیې ستاسو لس